یو څو کسان ټیک ټاکران راپورته شوي دي په ټیک ټاک او په فیسبوک باندې دی ویډیو چلیږي وای د میخي قرباني نه ده جایز. چا ول نه ده جایز؟ یو سپین څادر یې په سر وي یا سپینه خولۍ یې په سر وي بس په ټیک ټاک باندې بیان جاری کړي چې د میخي قرباني نه ده جایز. دا د پېښور خوا والا میخ ورته وایي، دا د بلوچستان د کوټې والا خلک ګامیش ورته وایي. دا یاد ساتئ د اهل علمو دا اجماع ده په دې باندې چې د ګامیش قرباني کول جایز ده. ځکه چیرې د علماو احنافو فتاوا او تاسو ته حواله درکم، دغه د کتابو حواله درکم، یا د امام شافعي صاحب د کتابو حواله درکم، یا د امام احمد صاحب، یا د حنبلو یا د مالکیو درکم، بیا به دی دا وایي و دا د خپل جوړ شوي کتابونه دي. زه تاسو ته د غیر مقلد د اهل حدیث دي ځان ته اهل حدیث وایي او ځان ته غیر مقلد وایي، د غیر مقلدو په کتابو باندې دي ته ثابتوم چې د ګامیشي قرباني جایز ده. چې دوی وایي د میخي قرباني نه ده جایز، زه د دوی پر کتابو باندې دا ور ثابتوم چې د میخي قرباني جایز ده. د غیر مقلدو شیخ میان نذیر حسین صاحب په خپل فتاوا کې دا لیکلي دي چې د ګامیشي د غوا یو جنس ته نو د ګامیش قرباني جایز ده. فتاوای نظریه صفحه نمبر 250 جلد نمبر 3 دا د غیر مقلدو کتاب ده، فتاوا ده، دی خپل کتلی شي. او بل د غیر مقلد مفتی عبدالستار صاحب په خپل فتاوا کې داسې لیکلي دي آیا د ګامیش قرباني جایز ده؟ نو د جواب ورکړی ده چې د ګامیش او د غوا یو حکم ده، نو د ګامیش قرباني جایز ده. فتاوای ستاریه صفحه نمبر 3 جلد نمبر 2. او دغه رقم د غیر مقلدینو شیخ الاسلام مولانا ثناء الله صاحب چې دی هغه ته لقب د شیخ الاسلام ورکړی ده، هغه په خپل فتاوا سنایي کې لیکلي دي چې په حجاز کې د ګامیش وجود نه وو، نه رسول الله صلی الله علیه وسلم د ګامیش قرباني کړې ده او نه صحابه کړې ده. ها که چیرې ګامیش د غوا جنس وبولي بیا جایز ده، لکه څنګه چې د احناف قیاس ته دا د لیکلي دي، د احناف قیاس نه مې کې لیکلي دي، ولکه څنګه چې د احناف قیاس ته بیا بالکل جایز ده. فتاوا ثنائیه جلد نمبر 809 صفحه نمبر 809 جلد نمبر 1 نو تاسو خپل د خپل کتابونه کتلی شئ. دغه رقم فتاوا علماء اهل حدیث کې مؤلف ابو الحسنات علي محمد سعیدي سيوچا سوال کړی ده چې د ګامیش قرباني جایز ده، هغه جواب ورکړی چې هو جایز ده ځکه چې د ګامیش او د غوا یو حکم ده. فتاوا علماء اهل حدیث صفحه نمبر 944 جلد نمبر 14. ټول فقها او محدثین او اهل لغات حتی بعض غټ غیر مقلدین دغه علما په دې فتوا ورکړی ده چې د ګامیش د غوا یو جنس ته او قرباني درسته یعنی جایز ده. دا کم کسان چې په فیسبوک او په ټیک ټاک باندې چلیږي سپین څادر په سر کې وي و د میخي قرباني نه ده جایز. ولې نه ده جایز؟ د میخي بچا ولې نه ده جایز؟ ستا علما دا وایي، ته ځان ته غیر مقلد وایي، او ستا شیخ الاسلام دا وایي چې جایز ده، هغه ستا مفتی اعظم دا وایي چې جایز ده، که ته ځان ته اهل حدیث وایي هغه ستا اهل حدیث علما دا وایي چې دا جایز ده. چې زه یو بیا دغه د اهل حدیثو بیا د کتابونو مان تاسو زه درښیم. فتاوا علماء اهل حدیث صفحه نمبر 944 جلد نمبر 14 کې لیکلي دي چې جایز ده. دغه رقم فتاوا ثنائیه جلد نمبر صفحه نمبر 809 جلد نمبر 1 کې دا لیکلي چې جایز ده. او دغه رقم د غیر مقلدینو هغه کم غټه فتاوا نظریه صفحه نمبر 250 جلد نمبر 3 کې لیکلي دي چې دا بالکل جایز ده. دا د دې علما وایي، دا کوم چې څوک غیر مقلد ورته وایي یا اهل حدیث والا ورته وایي یا وهابیان ورته وایي، دغو په کتابو کې دا ستا چې د میخي قرباني جایز ده. دا اوس څوک ګرځي دا پالتو ګرځي. نو زما عزتمندو ورونو مسلمانانو دغه ته غوږ مه نیسئ. دا خپل د مشورې دپاره چې په دې پسې څوک خلاف کمنټ وکړي یا یو خلاف خبره وکړي خپل د ځان د مشردو دپاره له ځانه فتوا راباسي. د دې علما دا وایي که دی ځان ته غیر مقلد وایي خو غیر مقلد مفتی وایي، غیر مقلد شیخ الاسلام وایي چې دا بالکل جایز ده. که دی ځان ته اهل حدیث وایي خو د اهل حدیثو غټ مفتی وایي، که دی ځان ته وهابي وایي د وهابیانو غټ مفتی وایي چې بالکل جایز ده. نو دی له کومې خوا دا خبره راباسي؟